په کوز دیر جندول کې د جندول پښتو ادبي ټولنې لخوا د ملي شهید او ستر مبارز مولانا خانزیب او ستر انقلابي شاعر خدای بخښلي مطیع الله تراب په یاد کې د یوې تعزیتي غونډې تابیا شوې ده. دغه غونډه د اخندزاده عزیز الرحمن عزیز په حجره کې بلله شوې چې پکې د جندول پښتو ادبي ټولنې غړي شریک شوي. علي حیدر کوثر، اخندزاده عزیز الرحمن عزیز، حمید الله ضیا، عبدالغفار روحان، سید روان مجبور او نورو غړو په دغه موقع باندې دغه شخصیاتو په اړه خبرې کړي او خپل شعرونه وړاندې کړي دي او دغه رنګې د مولانا خانزیب او مطیع الله تراب خدمات یې ستایلي دي. چې په کیسو مرکو یادېږي په دې وطن کې بس یو څو یادېږي، چې په کیسو مرکو یادېږي په دې وطن کې بس یو څو یادېږي او ډېر ژوندي شته چې په مړو حساب دي، ډېر ژوندي شته چې په مړو حساب دي، ډېر مړي وسم په ژوندو یادېږي. ملت ډېر محترم مولانا خانزیب صاحب یقینا چې د هغه د ژوند ډېر اړخونه وو. مولانا خانزیب ملا هم و، هغوی د دین تبلیغات هم کول، د جمع مونځ هم کوو، د جمعې خطبه هم ورکوله، خو ملا خانزیب یو شډل پښتون هم و. مطیع الله تراب صاحب داسې یو ستر لیکوال و چې ما ته هغه شعر رایاد شي چې پیدا شوې تا جړل خلکو خندل، داسې مړ شه چې ته خاندې خلک جاړي. تراب پناشه لکه غر په ځمکه ننوته، توره تیاره شوه لکه لمر په ځمکه ننوته. او چا راته وویل چې شاعر مطیع الله وفات شو، ما ویل هی خدایه لر او بر په ځمکه ننوتو. او آخري شعر دی چې په یو څو ورځو کې یو څو د سر سړي پناه شول، په یو څو ورځو کې یو څو د سر سړي پناه شول، د ډېر خفګان نه سید قادر په ځمکه ننوت. دا ځکه دې ګټلې ستر مقام و مولانا، په خاوره په دې خلکو دا ستا پام و مولانا، دا ځکه دې ګټلې ستر مقام و مولانا. آزاد سړی منلې ته اتل د ازادۍ وي، آزاد سړی منلې ته اتل د ازادۍ وي، د غلام سړی خو په فکر د غلام و مولانا. هغه ورځې ندي دا بدله زمانه ده، په هر صورت زمونږه ورکه کړې بهانه ده، منو زمونږ په لاسو کې و داسې خزانه ده، شتمنه پښتونخوای راته پرېښې سرمایه ده، نو لیکلې وصیت یې راته پرېښې د یارانو. یو په اخر کې